نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا زړه الله تعالی یو ټوټه پیدا کړی ده د غوښو، دا چې کله انسان یو ګناه وکړي په دې زړه کې ټکی پیدا شي، بیا که چیرې د دې ګناه څخه د انسان توبه وکړي هغه ټکی میټاو شي، خبره ختم. او که چیرې د انسان پر دغه ګناه باندې ټینګښ وکړي، په دغه ګناه باندې روان شي، د ده په زړه کې چې هغه کوم ټکی دی هغه ټکی سوکا غټېږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي دا ټول زړه ونیسي. بیا چې علما ګایېږي قال الله وقال رسول وایي دا خلک بیا پر خاندي یا دلیل پر هغه خپله ګناه دلیل ورسره وایي. زناکاره به پر زنا باندې دلیل وایي چېرته د مولوي صاحب ګور لیونی سوی دی که څه بلا د زموږ د ژړ د خوند راخیست د زنا د خوند راخیست و چیز دی هغه د ده زړه د خنزیر سوی، زړه د حیوان سوی چې د علماو پر دې قال الله وقال رسول باندې به بیا چیز کوي، بیا به خاندي پر دې باندې به ملا جبار به لیونی بولي. یعنې علما به ګډه لیونیان بولي چې الله لیونیان دي سهار ماښام د قرآن راخیستي دي اعوذ بالله یا دا حدیث راخیستي دي دا لیونیان سوي دي. دا چیز دی د ده زړه یو مخ توري، زړه یو مخ د خنزیر او د سټي ګرځېدلی، هغه ګناهو زړه یو مخ نیولی. لہذا پر ګناه باندې ژر تر ژره توبه پکار شي، توبه وکړي. او هغه خطاکار او الله تعالی ته ډیر خوښ دی، هغه ګناهګار او الله تعالی ته ډیر خوښ دی چې کوم څوک ګناه وکړي او ډایرکټ پر ګناه باندې توبه وکړي، بیا هغه ګناه ته دوباره ونږدې نشي. او الله تعالی په دې د مسلمان په توبه باندې د یو ګناه څخه توبه وکړي، په دې باندې دومره خوشاله کېږي، دومره په خوشاله کېږي چې د کافر په توبه باندې نه خوشاله کېږي چې کافر توبه وکړي، چې کافر د کفر څخه توبه وکړي دونه نه به خوشاله کېږي الله تعالی لکه یو مسلمان چې د یو ګناه څخه توبه وکړي. ځکه مثال کتابو په دنیا کې ذکر کړی دی چې یو ورور دی، د ورور څخه بیل سوی دی، جلا سوی دی، کړلی دی، یو پردی سړی دی سلام یې بند دی، و انسان ته دغه ډېر زور کوي چې دا ورور جلا سوی دی، بیل سوی دی، او که پردی سړی سلام یې بند. نو الله تعالی وایي چې دا مسلمان خو زما خپل و، دا خو زما بنده و، دی ولې د ما څخه برکناره سوی و، دی ولې د ما څخه کړلی و، دی ولې د ما څخه جدا سوی و. پاتې شو کافر خو اسمه دی جدا، کافر خو سم پردی دی، مسلمان خو خپل پردی سوی و، کافر خو چې دی هغه پردی دی، که خپل ځکه پردی دی خاص ځای نه ده. ځکه چې یو کافر د کفر څخه توبه وکړي الله تعالی دومره نه په خوشاله کېږي لکه مسلمان چې د یو ګناه څخه توبه وکړي الله تعالی دومره په خوشاله کېږي. مسلمان دی ګناه جن کېږي، خود جن کېږي، د علماو څخه کېږي، د ملایانو څخه کېږي، د اولیاو څخه کېږي، هېڅوک صفا نه دي، معصومین یو انبیاو. خو لیکن بیرته باید پر هغه باندې انسان توبه وکړي، پر هغه باندې سټینګ نشي چې بیا په دغه کې اعوذ بالله مرګ انسان له راشي چې بس په ګناه کې ډوبیو او اخر په هغه ګناه کې مړ شي. دا تر ګناه هو سمي الله تعالی وساتي مرګ زندگی قسم په بالله کې یو سکند بروسه بستا په دغه روز جماعت زما د خدای په ځا قسم کې بروسه چې جماعت به موږ وکړو کبه نه وکړو، جماعت به موږ ووینو کبه نه ووینو. دغه حالات نو دغه حالات قسم خدای کې یو سکند بروسه استا، یو سکند ولا بلا کې بروسه استا چې بروسه نه سره بیا چې د پاره د خدای اسم ځانون لري کړی، د خدای په ګوشای کې راغلی، د خدای په عداوت او په دښمنی کې راغلی، او د نبی علیه السلام په حلیه باندې شرمیږي، د نبی السلام په طرز درکه باندې شرمیږي. ولې دا رقم کوو څو درڅو به دغه رقم د توبه خو الله تعالی خیر او شر استولې دی یاد په دغه چې ما زلر مې تبسوي نه لږ نه جوړ سوي نه په شان مې زرا وچول شي هم دې بیا په ګناهو باندې اخته بیا پکې کې نه وي، او روحاني ګناهونه دی کوو هغه پکې کې نه یو، جسماني نه جوړې کړاله بس بیا زموږ لپاره تکلیف جوړیږي، بیا د دنیا ډاکټران راګور. باید روحاني علاج وکړو، روحاني علاج پکاره، جسماني علاج دونه مسله نه ده، خو چې غټ مصیبت پیښ مړ بس دونه مسله کوم نه دا روحاني نه جوړي، دا د انسان ابدي ژوندۍ ورته باقي جسماني نه جوړي دومره نه ده، روحاني نه جوړي کې باید مشتي چیز وکړو، سوچ فکر وکړو.